السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد یونس قاسمی تاسو سره مخاطب یم. د یو څو ورځو نه یو کلیپ وایرل شوی، خاص کر په د واتساپ ګروپونو کې، اور هغې کې چې کم فضایل بیان شوي ډېر زیات منګړت دي او ډېر موضوعي دي، لکه هغې کې احتیاط کول پکار دي او دومره زیات فضایل یې بیان کړي چې کیدای شي د لیلة القدر په باره کې هغه فضایل نه وي راغلي. دې وجې نه زه ستاسو مخې ته د مفتی سعید احمد پلمپوري نور الله مرقده چې د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیثو او صدر مدرسو اوس وفات شوی دی، الله دې قبر باندې کوړه رحمتونه نازل کړي. هغې خپل کتاب علمی خطبات جلد دوم صفحه 247 باندې څلور خبرې لیکلي دي. چونکې نن شب بارات دی اور سبا به انشاءالله ملګري روژه هم نیسي، نو 15 شعبان په باره کې څلور خبرې صحیح دي، هغې باندې لږ ځان پوهې کړي. پهله نمبر باندې په دې شپې کې الله سبحانه وتعالی څومره توفیق انسان ته ورکړي، د هغې مطابق خپل کور کې انفرادي عبادات کول اور انفرادي طور باندې نوافل تلاوت ذکر اذکار کول. دې سره سره د एकदम هنګامه جوړول، مسجدونو قبرستان کې جمع کېدل، خوراک سکاک راغونډول، دا ټول غلط دي، د دې هیڅ حقیقت نشته. دیو جنا د اعمالو او د نوافلو د تلاوت ذکر اهتمام کول پکار دي، خدا انفرادي طور باندې او غونډه شپه ضروري هم نه دي، بلکې څومره یو سړی 10 منټه کوي، 6 منټه خپل وس مطابق ته کوي. نمبر 2 دویم چې کم کار دی هغه هر تا سبا ته روژه نیولل، یعنی په هفته ورځ باندې، چونکې 15 شعبان دی نه دا روژه نیولل مستحب دي. دریم نمبر باندې د شپې کې خپل ځان دپاره او ټول مرحومین چې کوم مسلمانان وفات شوي دي پوره امت مسلمه دپاره مغفرت دعاګانې کول. دې ورځې باندې قبرستان ته تلل ضروري نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبرستان ته تللی و، دې کې هیڅ شک نشته، خو پټې تللی و. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته اتفاقا پته ولګېده او دې سره سره پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې شپې یا ورځې کې قبرستان ته تللو حکم هم نه دی کړی. دې وجې نه د نن سبا کم یو ماحول جوړ دی او یو هنګامه جوړه، دا هم خلاف شرع ده او داسې هنګامي جوړول نه دي پکار. څلورم نمبر باندې چې کم دوه کسانو منځ کې جنگ جګړه وي، اختلاف وي، په دې شپې باندې هغه د خپل صلح وکړي، خپله کې د جوړه وکړي، ولې چې که چېرې صلح نه وي کړي نو بخشش یې نه کېږي. اوس پېښه دا ده چې دا څلور کارونه چې کوم ما ذکر کړو دا د ضعیف احادیثو نه ثابت دي، او ضعیف حدیث باندې هغه وخت پرې عمل کېږي چې څومره پرې دا د صحیح حدیث مقابله کې نه وي، معارض یې نه وي، خلاف یې نه وي. چونکې دې مقابله کې صحیح حدیث شته نه، یعنی چې هغې خلاف ده، دې وجې نه دې باندې به عمل کېږي. او داسې ډېر مسایل چې هغه د ضعیف احادیثو نه ثابت دي، لکه مثال په طور باندې صلات تسبیح په باره کې 11 روایتونه راغلي غونډ ضعیف دي، خو چونکې سلف نه د مخکې زمانې نه صلات تسبیح یو ترتیب روان دي، دې وجې نه موږ وایو چې صلات تسبیح مونځ کول جایز دي. البته دا خبره یا ساتي چې ضعیف حدیث نه واجب اور سنت نه ثابتېږي، زیات نه زیات استحباب درجه ثابتېږي. دې وجې نه صلات تسبیح مونځ مستحب دی. همدغه رنګې 15 شعبان باندې کم 15 شعبان په باره کې کم روایتونه راغلي هغه هم ضعیف دي. دې وجې نه دې نه صرف استحباب درجه ثابتېږي چې دا روژه نیولل مستحب دي. نه دې وجې نه په دې شب بارات کې اور سبا چې کومه روژه ده دې کې خپل انسان وس مطابق نیک اعمال وکړي، دعاګانې وکړي، اور دې نه علاوه چې د نور کم شیزونه دا بالکل دې نه اجتناب کول پکار دي چې هغه خلاف شرع کار وي. خو بهرحال چې کم شب بارات یا سبا کمه شعبان 15 شعبان روژه ده، چونکې ضعیف روایتونه ثابت ده، دې وجې نه دې ته بالکل بې اصل ویل دا ټیک نه دي، لکه څنګه غیر مقلدین دا وهابیان وغیره وایي. دې وجې نه چې ما کوم اعمال عرض کړو دې اهتمام کول پکار دي، دا عین د شرع مطابق دي او ډېر اعتدال والا کول. الحمدلله ما ذکر کړو چې هغه کې نه بالکل نفي شته او نه بالکل غلو شته چې دا د کارونه ثابت دي. الله رب العزت موږ ته ستاسو ته ټولو مسلمانانو ته په دې خبره مې عمل توفیق نصیب کړي او هر ملګری د خپل وس مطابق دا زر تر زره شیر کړي چې زیات نه زیات ملګري اعمال وکړي. انشاءالله موږ ستاسو ته به اجر میلویږي. جزاکم الله احسن الجزا.